زه کله نه کله طالبانو ته وایم چې په چرته به مدرسه کې ما درته ویلي دي هلکه دا ګیره پرېږده موږ سره دونه ګیرې والا طالبان ناستي چرته مې ورته ویلي دي چې یو استاد درته ویلي ګیره پرېږده نه زما د مدرسې نه چې طالب راوځي ګیره یې پرېږي زما د سکول نه چې طالب سټوډنټ راوځي سټوډنټ دی چې راوځي ګیره یې خرېلي دته په سکول کې یو استاد نه دی ویلي چې ګیره وخوره دا هم درته وایم ګورئ ښه د سکول یو استاد خپل شاګرد ته دا نه وایي چې ته لاړ شه او کلین شیک وکړه او نه د مدرسې یو استاد خپل طالب ته وایي چې ګوره ته ګیره وخوره ما ته په 8 کالو کې یو استاد نه دی ویلي چې پټکې په سر کړه سوا د یو استاد دا چې هغه دونه په مدرسه کې ویل چې تاسو 5مې درجې ته راورسېدئ نیم عالمان شو تاسو اوس هم پټکې نه په سر راولئ دا یې راله ترغیب راکړو دا یې راته حکم نه وکړی چې پټکې په سر کړئ که چا په سر نه کړه سبا به بیا کلاس نه به یې بارسته دا سزا به وله ورکړو نه مونږ یې 8 کاله پرېښي وو چې پرېږده دوی واورېده قرآن پرېږده چې واورېده احادیث پرېږده چې واورېده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نقل و حرکات پرېږده چې واورېده صحابه کرامو دا اعمال او دا کردار دا 8 کاله چې دوی صرف دا واوري که نه 8 کاله پس به په خپله د دوی عقل دروست شوی چې صحیح منهج او صحیح طریقه او لاره ده بیا په سکول کې سټوډنټ ولې ګیره خوري هغه ولې په کلین شیپ کې بار ته راوځي چې استاد ورته نه وایي هغه ته په سکول کې 10 کاله او 14 کاله او 12 کاله دا نه ویل کېږي چې ګیره څه ته ویل کېږي او د ګیرې مقام څه دی هغه چې لاړ شي هلته هغه ته یو ماحول جوړ دی هغه ګوري هلکه ماشاءالله حارث دونه تازه ګیره نن وهلې رسانه ښایسته ښکاري ده پرونی نوجوان دی اسد وایي چې بس چې زه غټ شم که نه او ګیره مې راله زه به ځان له داسې ګیره برابروم ښه دې طرف ته چې وګوري نوم به نه علم ځه دا بل کس ګیره برابره کړې ده هلکه دا خو ډېره مزېداره نه ده ته خو پکې دا ځای داسې راویستلې ده ایسې پکې جوړ کړی دی دا وایي مثال وایي زه چې کله غټ شم زه به پکې ځان له ایس جوړوم ښه استاد ورته وایي چې جوړ کړه استاد ورته وایي چې دا کلین شیپ وکړه استاد ورته وایي چې ګیره پرېږده نه دې هلته ماحول ته ګوري او د مدرسې طالب هغه ته د رسول الله مبارک طالبات اوري او چې دلته ګوري هغه شیخ صاحب راغلی ماشاءالله څومره ښکلې نوراني ګیره ده دا خو سمه چمک وایي بیا بل استاد راغلی دونه ښکلې مزېداره په سنتو برابر ګیره ده بل استاد راغلی یو طالب راغلی ښکلې مزېداره داسې په کلاس کې چې وکتل په سوونو ناست یو پکې ګیره خریلی نشته دی هلکه چې په دوی کې زه هسې ګیره خریلی ناست یم نو په دې چیرو کې دنده ګیدړ به نه ښکاره په ازمرو کې دنده چیلی به نه ښکاره زه په ځنګل حیواناتو کې به بیا د عام د کورنۍ حیوان ځکه کورنۍ حیوان هلته بیا ډېر زیات یېرېږي نو زه به پکې دا نه ښکارم خپل هغه احساس کمتري ځان نه ختمېږي زه دلته په ګیره مې وخوړله او راغلمه بیا به ګوره یو راپسې خندا کوي بل به راپسې اواز کوي څوک به راته ګیره خریلی وي څوک به راته وایي چې هلکه د پیغمبر دشمنه څوک به وایي چې د سنتو دشمنه نو بیا به زه د احساس کمترۍ شکار کېږم لګیا دی د هغې نه ځان وباسي زه به ځان داسې جوړوم لکه چې دوی ځان جوړ کړی دی بس هلته چې دی راوځي دی په سنتو برابر بهرحال خبره رانه بل طرف ته لاړه د بچو ذهن دا جوړ دی د مور او پلار ذهن دا جوړ دی چې زه به خپل بچی دی به زه سزا به وله ورکوم بېعزتي به وله کوم که جومات کې مې راګیر کو که دی مې په حجره کې راګیر کو او که دی مې چې په هر ځای کې راګیر کو دله به زه بېعزتي کوم چې د هر ځای کې بېعزته کوي د بچي ذهن دا جوړ دی چې زما دا پلار دا زما دشمن دی زما د پلار په نسبت باندې هېڅ قسمه عزت او احترام نشته زه خو په دې کور بوج یم زه خو په دې خاندان بوج یم زه خو په دې پلار بوج یم زه خو په دې مور دا چې ځان دې وګڼي دی د مور او پلار دشمن شي انشاءالله وړاندې به تفصیل کوو دا یوه خبره مې مخې ته راویستله چې زموږ سزا خپلو بچو له دا په طریقه نه ده تنبیه ورکول بچو له دا د شریعت په طریقه نه دي